हर किस्म रूहानी वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुल ज़िया ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिरानी लस اشاره پاتې شوله، کومه لسیزه اخرانۍ اشاره ده. د هغه دپاره یو داسې وظیفه تاسو له در کوم چې تاسو چې څه هم غواړئ ستاسو دعا به قبلیږي. نو بلکل طاق عادات پکې وکړئ، 21مه، 23مه، 25مه، 20مه او 29مه. دغه ورځو کې تاسو لیلة القدر یعنی د شب قدر شپه تاسو کتلی شئ. نو بلکل دغه وظیفه چې کومه نن در کومه دا یوه مجربه وظیفه ده. ما تیر کال هم خلکو له ورکړې وه. اللهم اجرني من النار. بلکل زمونږ یوټیوب چینل ورسره لازمي سبسکرایب کړئ، घंटी نشان هم پسې لایک هم راکړئ او کمنټس کې د الله پاک نوم ولیکئ. سبحان الله هم شی لیکئ، الله اکبر هم شی لیکلی، الحمدلله هم شی لیکلی. او بلکل زه ستاسو دپاره دا یو مجرب عمل ستاسو سره شریکوم. بلکل تاسو دغه وظیفه وکئ. نو بلکل اسانه وظیفه ده. اللهم اجرني من النار. دا به څو ځلې ووایئ. راځئ چې په ویډیو کې در سره شریک کړم دغه معلومات. نو بلکل اللهم اجرني من النار. دا تاسو آخرانۍ اشاره یعنی رمضان المبارک آخرانۍ اشاره کې تاسو دا وظیفه کولی شئ. که تاسو څه غواړئ، ستاسو په زړه باندې څه ارمان وي هغه به پوره کیږي. رزق حلال دپاره، ارجنټ پیسو دپاره او دې نه علاوه چې څه هم غواړئ د هر قسم بیمارۍ نه شفا دپاره، دې نه علاوه د کور خوشحالۍ دپاره، هر قسم دپاره د وظیفه دا کار کوي. 100% چې ستاسو په زړه کې څه شی وي نو بلکل هغه به پوره کیږي. زه ستاسو سره دغه کمې وظیفې شریکوم، د قرآن او حدیث نه رالم او ستاسو سره بیا شریکوم. نو بلکل اللهم اجرني من النار تاسو به دا څو ځلې ووایئ. نو بلکل 3 ځل درود شریف به دې مخکې ووایئ، 3 ځل درود شریف به دې وروسته ووایئ. بیا به دا دعا ووایئ اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار. داسې یو تسبیح باندې به وایي اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار. نو بلکل دغه وظیفه به څو ځلې کوئ. 3 ځل به د درود شریف مخکې وروسته خامخا ووایئ. هغه نه وروسته به بیا تاسو دا په تسبیحاتو باندې او دې نه علاوه تسبیحو باندې د 100 تسبیحو باندې تاسو دغه وظیفه کولی شئ. 100 ځلې به دغه تسبیح راوالی اللهم اجرني من النار. 100 ځلې تسبیح به م پوره کړله. بیا 3 ځل درود شریف په آخره کې ووایئ. بیا لاس پورته کړئ، دعا وغواړئ چې څه هم ارمان هم وي، څه ارزو هم وي. نو بلکل زه ستاسو سره دغه وظیفې د قرآن او حدیث په رڼا کې ستاسو سره شریکوم. د نورو ویډیوګانو دپاره مونږ سره اوسئ. دغه شان 100 دانې تاسو دغه وظیفه وکړئ. نورو ویډیوګانو دپاره مونږ سره اوسئ. د الله حافظ، فی امان الله.